طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورہ نمل شروع کو. نمل میگان توائی، نمل میگان. او دا سلیمان علیہ السلام د پوجونو سره روان دی او یو میگی دا داغي په وادیه باندې دا پوج را روان دی. نو دا میگی خپل دغه توای خپل قوم ته چې لا يحتمنکم سلیمان و جنوده. سلیمان علیہ السلام نے پتا سو دا پوجونو نے پتا سو خپې کی نه دي علی سړو ته نه وځي. دا خبره حضرت سلیمان ته هوا ورسوله چې دی میگی منذری دغه چې تقریر وکړ خپل قوم ته. هغه راوغوښته ویل دا تا څنګه خبره کړې ده؟ یو خدای زما پوجونه په هوا روان دي او ته دا وې. هغه ورته ویل ته نه تپوس کوم ستا دې پلار ته ویل داود ولې وایي تا لا وجه تسمیه درځي؟ هغه ویل ما نه راځي. ویل دا وا نفسه ته خپل نفس علاج یې کړی او ویل تا ته سلیمان وایي دا ولې ورته سلیمان وایي؟ وایي ځکه ته سلیم القلب سلیم القلب. ویل تا څنګه دا خبره کړې چې سلیمان او دغه پوجونه باندې خپې کړي زه دونه ظالم یم؟ هغه ویل زما دا مطلب نه و چې ته به په هغې خپې کېدې. ما ویل تاسو الله یادوئ خو چې سلیمان دا جاه و جلال ووینئ نو ستاسو ړونه به مات شي ذکر به پرېږدئ. ما دا خبره کوله. تلک آیات القرآن طاسین دا د مقطعات قرآن یو د قبیلې د متشابهاتو نه دي. الله په معنا پوهېږي. تلک آیات القرآن دا دي آیاتونه د قرآن و کتاب مبین او کتاب ښکارا خدن رهنمایي رهنما هدایت کوونکی لارښوونکی دی و بشرا او زیری ورکوونکی مؤمنانو ته. مؤمنان څوک دي؟ الذین یقیمون الصلاة کسان دي چې ودرئ مانځه لره او مکی دی نو همدغه موضوعات دي چې کوم هلته موږ ذکر کوو. ویؤتون الزکاة ورکوي زکات لره وهم بالآخرة هم یوقنون دي دوی په آخرت باندې دي یقین کوونکي. سورې بقرې د ابتدایي آیتونو په شانتې. ان الذين يؤمنون بالآخرة کسان چې ایمان راوړي په آخرت باندې زینا لهم اعمالهم ښایسته کړي موږ دوی ته هغه ناکاره اعمال د دوی په هم یعمهون نو دي دوی متحیره. اولئک الذی لهم سوء العذاب دا کسان دي دپاره ناکار عذاب دی. هم فی الآخرة هم الاخسرون او دي په آخرت کې هم دي تاوانیان. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم یقینا ته ای پیغمبره ملاویږي تا ته قرآن د جانبه د حکمت والا پوهه ذات نه. اس قال موسی لأهله هغه وخت چې ویل موسی علیه السلام خپل کور والاو ته انی آنست نارا ما اولید اور لرا. ایناس دې ته وایي چې یو شی په مینه باندې سړی ویني. د اور ته او رڼا ته ضرورت دی ورته. سآتیکم منها بخبر زردا چې راتله به کوم تاسو ته په یو خبر باندې او آتیکم بشهاب قبس یا به راتلو کوم تاسو ته په یو شغله راګستې شوي باندې لعلکم تصطلون دې لپاره چې تاسو تاوده شئ. یخني شوی وه د بیبي تاسو به تاوده شئ. باران دی یخني ده شپه ده. فلما جاءها کله چې راغی موسی علیه السلام دې اور ته نو دی آواز شو ان بورکا من فی النار چې د خیر او برکت والا دی هغه څوک چې په اور کې دننه دی. ومن حولها څوک چې نه چاپېره دي. وسبحان الله رب العالمین پاکی دا الله رب العالمین لرا. او موسی علیه السلام ګوري شنه ونه ده دا لمبه د لاندې نه شروع شي په سر یې واوړي او بیا شنه ده نه نورو. یا موسی اے موسی انی انا الله العزیز الحکیم یقینا زه الله زورور حکمت والا یم. والق عصاک وګرځه خپل امسا لره. فلما رآها کله چې ولید امسا تهتز حرکات کوم منډې والې کانها جان ته ویل چمچمار دی. جان هغه نری مار ته وایي دونه لوی ټوپوي د خلکو یې الوزي هغه ټوپونه وایي. والله مدبرا واوړې د موسی علیه السلام شا کوونکې د خپلې امسانه په هیبت راغې. ولم یعاقب نه راستنیږي. الله ورته آواز وکړ یا موسی لا تخاف اے موسی مه یریږه انی لا یخاف لدی المرسلون یقینا زه چې ما نه یریږي زما په نسبت باندې لېږلي شوي.
الا من ظلم من غیرهم بورسکی دی دا استثناء منقطع ده لیکن من ظلم لیکن هغه څوک چې ظلم کی نو هغه کسان یریږي ثم بدل حسنا بیا په بدل کې راوړي نیکۍ لرا بارسو ان پس بدینا فإني غفور رحیم زبخون کې مهربانم وادخل يدك في جيبك بل معجزه دروالا دنک خپل لاس په خپل گریوان کې تخرج بيضاء من غیر سوء روباسی بدیل رتا تک سپین بغیر د بیماری نه په 9 آیات دا پاغه نه معجزو کې دا اله فرعون ته او قومه او قوم فرعون ته انهم يكن فرعون او دا قوم كانوا قوما فاسقين او دا یو قوم نافرمان فلما جاءتهم آیاتنا کل چرال دی ته زمونږه آیاتنا مبصرة مان لیدون کی یعنی بالکل واضح او ښکارا قالوا هذا سحر مبين لا جادو هذا سحر مبين نار جادو پڑھاگا وجحدوا بها انکار کو دی آیاتنا واستيقنتها انفسهم او یقین کړو پر آیاتونو باندې نفسونو دی نو ولی چې یقین کړو ظلم و علوا د ویر زیاتی کولونه او ځان غټ غړلونه فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین وګورئ سرنګ و خیر انجام د فسادیانو ولقد آتینا داود و سلیمان علما یقین ورکړو موږ داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام ته علم وقال ویل دوالو الحمدلله حمد سنا د الله غزات لرا فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین چې غوروالی را کړی موږ لا په ډیرو باندې بندګانو مؤمنانو خپلونه وورث سلیمان داود وراثت سیول سلیمان السلام داود علیہ السلام لرا یعنی د سلیمان داود علیہ السلام به شمار زامنو خدا وراثت نبوت او د حکومت دا پکې سلیمان ته ملاو شو وقال یا ایها الناس ول سلیمان السلام اعلان کو اے خلق علمنا منطق الطير تعلیم را کړی شوی د موږ ته خبرو د مارغانو واوتینا من كل شيء او را کړی شوی د موږ ته هر یو شی ضروری د هر شی د کل شی نه معنا د هر شی ضروری چې زمونږ ورته ضرورت دی ان هذا له الفضل المبين یقینا دا د مهرباني ښکارا وحشر سلیمان جنوده من الجن والانس والطير راجم کړی شوی د سلیمان د پاره پوجونه د پیریانو انسانانو مارغانو نه فهم یزعون دا بدس پس کې شو رامن کې دی بشو اما ختویل مزه چې نور راورسی حتی اذا اتوا على واد النمل حتی شرال دا پوجونه د سلیمان اسلام پاغه خړګۍ د میګانو باندې قالت نمله ویلی یو میګی یا ایها النمل یو دغه راغی دا یو ډېر لوی عالم دی نو کوفې ته یا بصرې ته راغی نو هلته به 400 کې اعلان وکړه چې څه شي څوک څه تپوس کول غواړئ نو ما نه وکړئ نو په خلکو کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولاړو نو هغه یو بل شاګرد ته ویل تپوس ته وکړه چې دا نمله د سلیمان میږی و که میږی و دغه عالم چوپ شو نو ویې نه ویله نو امام ابو حنیفه وفرمایل چې میږی و قالت فعل ورته مؤنث کړی دی او تانیث ته فعل په تانیث ته فاعل په تانیث ته فعل کې اثر کوي قالت نملة ویل میږی یا ایها النمل اے میگانو ادخلوا مساکنکم دن شیخ خپل کورونو ته لا سړو ته دن شي لا یختمنکم سلیمان وجنوده پیمال دین کی چک او دین چکای تاسو لرا سلیمان او داغه پوجونه وهم لا شورنګي ور باندې پوهه نه دا مرته میږي ویلي زماره ټکه ور سر سنوري دي فتبسم ضاحكا من قولها مسکیش او به خاندل د پیغمبرانو عام طور سره مسکی کېدل خندا ده نو ابتدا کې شروع شو مسکی شو ورس ورپسې هم خاندل من قولها د وینار دی میږي نه دې ته وګوره وقال الله تعالی وسوي الله تعالی ربي اوزعني اے رب ما ته الهام کی ان اشکر نعمتک التي شکر ادا کوم نعمت تاګي انعمت علیا چې تا کړې په ما والا والدي او زما په بابا جی باندې وان اعمل صالحا او دا چې حکم زنی کمل لره ترضاه چې پسندې وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين او دن کې مالا په سبب د مهرباني خپل باندې په بندګانو نیکانو کې وتفقد الطير ورک سليمان عليه السلام مارغ لرا دا هدهد دی پورا چرګک چورته وای دا ورک
د باندې به اوبه معلومولې د اوبو ضرورت راغی یادار چې دا مارغان بناسي هغه په سر باندې په دغه روانو په دې تخ باندې سورې به احساس کړی فقال ما لي لا ارى الهدهد وی ویل سری ما لره چې زه هدهد نه وینم ام کان من الغایبین کنه دی چېرته تلی دی نشته لأعذبنه عذابا شدیدا زه به خامخا عذاب ورکم دل عذاب ساخ او لأذبحنه یا به دی ما یا به حلال کم دل را او لیأتیني بسلطان مبین یا به راتلو کې ما ته په یو ښکاره دلیل باندې د خپل عذر به پیش کی دله به عذاب ورکم سخ عذاب دا دی چې د غیر هم جنسو سره به واچو دا خلکو سره به واچوم چې دی تر هغې د جنس نه وي عقیده او عمل د هغې بدل دی ستا بدل دی داسې خلکو سره به دې واچو او لأذبحنه یا به حلال کم او یا به ما ته حجت او دلیل پیش کوي فمکثا غیر بعید درې دنګ تیر که هدهد مگر ډېر سات نو غیر بعید معنا ډېر سات نه دقه دی راغی فقال احدت بما لم تحط به و چې راغی پر ځمکه کېناسته او دا لکۍ او دا وزر ځان پسې راکاږي داسې او وایي چې د الله پیغمبره تلوار را باندې مه کوه تلوار را باندې مه کوه ځکه ځانه په منډه شورو شو او خبره کوي په مکث غیر بعید په کال ویلې هدهد احدت بما لم تحط به ما ګیرا چولې د پاغې باندې لا ما ګیرا چولې پا خبرو باندې لم تحط به چې تا پاغې ګرندا چولې وجئتک راغلم تا ته سلیمان من سبع بنبأ یقین د سبا خارنا په یو خبر یقیني باندې د سبا خار نه مې یو یقیني خبر تا ته راوړی دی زمونږ دا پټیم داسې نیر په غاړه دی نو هغې ته ډاکبیل دی که نه هغې کې راکولي نو دا پکې ډېري زه چې دا وینم زه دنه سخت یارېږم زه وایم دا وګوره زه د مونږ وایو چې دا ځان له لګی چنجیره وباسي او دی زمونږ د هر څه ته ګوري د بلکې سرسي لیدلي وو او بیا هلته بیانول دا مرغۍ هم ګورې نه پیږي تاسو ته وګورئ انی وجدت امرأة یقینا ما وموندله یوې زنانه او لا زنانه تملکهم چې حکومت کوي په دغه خلکو باندې و اوتیت من کل شی او ورکړی شوی دی ته هر یو څیز یعنې د کل شی نه مراد هر یو شی ضروري دی لپاره ګیندي ته ذکوریت نه ورکړی شوی ځکه ذکوریت او سړیتوب هم پکې یو شی دی ولها عرش عظیم او دی یو ډېر لوی عرش دی نو یا دا دی چې د داسې غټو خو نه قیمتي ډېر زیات دی وجدتها وقومها یسجدون للشمس ته اوس ګوره مرغۍ ته ښه دا د مرغۍ بیان دی وموندله ما دې بلقیس لره او قوم د دې لره یسجدون للشمس سجدې لګوي ورته من دون الله سوا د الله نه وزین لهم الشیطان اعمالهم او ښایسته کړی دی دوی ته شیطان ناکار عمل د دوی دغه وایي هدهد وایي فصدهم عن السبیل نو بند کړي دي د سمې لارې نه فهم لا يهتدون دا بلکې سره دی دا قوم سمې لار نه مومي الا یسجدوا لله الذي یخرج الخبأ في السماوات والارض ولې دوی سجدې نه کوي الله هغه ذات ته چې روباسي هغه پټ څیز لره په اسمانونو په ځمکو کې خبأ پنهان شي ته وایي خبایا چې تاسو هلته لیکلي وو دا ويعلم ما تخفون او پویږي پای باندې چې تاسو پټوي وما تعلنون چې تاسو ښکار کوي الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله چې دی نشته معبود سوا د نه خاوند عرش لوی دی قال سلیمان السلام ورته وایي ستا تقریر مې واورېده ښه هدهده زه اوس ستا رښتیا او دروغ معلوموم سننظرو اصدقت ام كنت من الكاذبین زردا زه ګورمه چې ته رښتیا وایي او که کېږي د دروغجنونه اذهب بکتابي هذا وایي ستا دا زما خط اوس پرې زه معلوم کړم زما دا خط هغې مملکت ته ویسه هغې زنانه ته ور واچوه فالقه الیهم ور واچوه دا خط هغوی ته ثم تول عنهم بیا تې لږ دې خوا راواوړه فانظر ماذا یرجعون وګوره په څه باندې ماله جواب راکوي په څه ما ته واپس کېږي سلیمان علیه السلام دغه هدهد لاړه او بلقیس د خپلو وزیرانو په افسرانو په منځ کې ناست سره داسې دا چلی وکړو او د هغې پرې غېږ کې دغه ور واچو خط او مهردار خط دی بس چې هغه خط هغې ولیده ویې کته
قالت یا ایها الملأ القی الی کتاب کریم، اے جرگی، اے وزیرانو، اے کمانڈرانو، انی القی الی کتاب کریم، یقینا را چولې شوی دی ماته یو کتاب عزتمند. کریم یې ځکه وایي چې مهر پې لګېدلی و د سلیمان علیه السلام، او خط مضمون دا دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. خط چې دی شان دا دی دا جانب سلیمان نه دی، او و انه شان دا دی بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله چې به اندازې مهربان زیات مهربان دی. او خط داو الله تعالو علی واتونی مسلمین، ځان را باندې غټ مه ګڼئ او راشئ ما ته تابعدار. بلقیس ته وایي چې ځان را باندې غټ مه ګڼئ او ما ته تابعدار راشئ. دا خط اور پیغمبرانو خطونه انتهایی مختصری. قالت یا ایها الملأ ابتونی فی امری، ویل بلقیس اے زما جرگی فتوا راکئ حکم راکئ مالا په کار زما کې، ما كنت قاطعتا امرا نه مزوګ پرې کوونکې او کوونکې د یو کار، حتی تشهدون حتی چې تاسو ما ته حاضر شئ. قالو قوم ورته ویلي، جرګې ورته ویلي نحن اولی قوه، موږ یو خاوندان د جنگ، موږ ښه جنګیان یو، و اولی بأس شدید یو، موږ خاوندان د جنگ سخت. والامر لیکي کار تا ته سپارلی شوی دی، کار تا ته سپارلی شوی، اختیارات ستا دي. فانظري ماذا تأمرين، و پس ته سوچ وکړه وګوره څه حکم راکوي موږ ته. قالت بلقیس ورته وایي ان الملوک اذا دخلوا قریة، یقینا باچیان کله چې دننه شي کلي ته افسدوها هغه کلی خراب کی، وجعلوا اعزة اهلها ذلا، او ګرځوي عزتمند د کلي ذلیلان دغه کلي. کم چې پکې عزتمند خلک وي نو باچیان په هغې باندې اول لاسه چې هغه ذلیل کوي. وکذلک یفعلون، دقسې کار او عادت د باچیانو دی. خو زه یو خبره کوم، وانی مرسلة الیهم بهدیة، زه لیږونکې ما دې سلیمان او د ملګرو ته بهدیة په یو تحفې باندې، زه ورته یو تحفه لیږم، زه معلوموم دا چا څنګه دی. فناظرة بما یرجع المرسلون، پس زه ګورم چې په څه باندې واپس کېږي ما ته لیږلې شوي. فلما جاء سلیمان کله چې راغی سلیمان ته فلما جاء سلیمان کله چې راغی دا وفد سلیمان ته او دا تحفې راګیستي او تحائف دی مفسرین لیکلي دي. سلیمان علیه السلام ته هدهد راغی او کیسې ورته وکړه چې بلقیس کسان را لیږي او دغسې تحفې محفې م راګیستي. نو هغه داسې لرې ځای پورې د سرو د خښتو نه یو میدان ساز کول ته خپل تخت کېښود. نو هغې چې راغلل اوس ګوري چې په پیزار ته باندې سرو باندې روان شو که نه، خپل جواهرات مواهرات یې راکړل چې دا به درته څنګه ښکاره کوو. نو دا هغې ته اشاره کوي. کله چې راغله سلیمان ته قال تمدونني بمال، ویل سلیمان علیه السلام تاسو زما تعاون کوئ په مال باندې، او مال هم تحفې راوړي دي. فما آتانی الله خیر مما آتاکم، هغه چې راکړي ما ته الله ډېر غوره دی هغې نه چې تاسو یې راکوئ، تاسو یې درکړي دي. بل انتم بهدیتکم تفرحون، بلکې یی تاسو په خپله تحفه باندې ډېر خوشحالېدونکي. ارجع الیهم، هغه سړي ته وایي مشر ته واپس شه بلقیس او د هغې پوجانو ته، او ورته ووایه فلن تأتینهم بجلودنا، زه به خامخا راولم دوی ته داسې یو پوج لا قبل لهم بها، چې نه به مخه دوی لره په هغه پوج باندې. ولنخرجنهم منها، زه به وباسم د بلقیس او د دې د فوج لره منها د سبا نه اذلة ذلیلان او خوار، وهم صاغرون، ای به دوی سپکه. قال یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. بلقیس ته چې هغه دغه لاړ او وفد واپس لاړ، ورته ویل چې قبوله نه کړله او دا خبرې راته وکړه. بس بلقیس فورا خپلو مشران ټول راواګېسته او وفد را روان شو، په خپله را روانه شوه. به دغه دی هدهد زر راغی او سلیمان علیه السلام خبر کړ چې بلقیس سره د پوجونو نه را روانه ده او تا ما تحت کېږي. نو سلیمان علیه السلام دلته وویلي چې د بلقیس تخت به ما ته د دې د راسایي نه څوک مخکې راوړي. دا ورته خپل قوت او طاقت اسلامي او دینی ښیي چې دا اسلام ته راغبه شي او د دې عقل اختبار امتحان کوي. قال یا ایها الملأ، بعضې خلکو چا ذهنونه خراب وي نو د یو ښې خبرې نه هم غلط تعبیر کوي. وایي دا دې دپاره چې دا مسلمان شي بیا به ماله ته دا تخ اخیستل جایز دی. هغه چې یو طرف ته ته وایي چې دغه میدان یې ساز کړی خښتو د سرو د خښتو،
او بل طرف ته هغې په تخت کې به څه و چې هغه به بیا دا مولانا صاحب وایي که نه یو خبره مولانا مودودي رحمت الله علیه نو وایي چې چا بدتوینه ته خلک د هغې نه غلط مطلبونه اخلي نیکتوینه ته خلک د هغې نه صحیح مطلبونه اخلي دا معنا ده نو وایي قال یا ایها المرء ایکم یاتینی بعرشها ویل سلیمان السلام اے جرګې خپلو مشرانو ته وایي کوم یو به راتلو کې ما ته په عرش د بلقیس باندې قبل ان یاتوني مسلمین پخوا د هغې نه چې راشي دوی ما ته تابعدار قال عفریت من الجن ویل هغه بدماش ته پیریانو نه عفریت په هغه پیریانو کې بدماش ته وایي انا آتیکا به قبل ان تقوم من مقامک زه به راوړم تا ته راته خو پخوا د هغې نه چې ته پاسې د خپل ځای د پاسېدلو نه ابا سار چې کېناسته نو غرمې پورې بیا فیصلې کولې نو ته چې دا مجلس ته فیصلو ختمې ما به ستا مخې ته ایښې سلیمان صاحب ویل دې نظر غواړم و انی علیه لقوی امین او زه په دې باندې طاقتور یم راوړی یم شمه او ماندار یم څه به ترې کموم هم نه قال الذي عنده علم من الكتاب وویل هغه سړي چې په نس د هغه باندې علم د کتاب و چې یا خود سلیمان دی یا د ده یو وزیر دی چې هغه ته اسم اعظم یاد دی هغه ورته ویلي چې انا آتیکا به زه به راتلو کومه تا ته په دې تخت باندې قبل ان یرتد الیک طرفک پخوا د هغې نه چې واپس شي تا ته ستا نظر ته به رسي یو طرف ته ګوري چې ستا را سترګې ستړي کېږي او ته لاندې ګوري نو ستا مخې ته به ولاړي نو هغه اسم اعظم ویو چې هلته په ځمکه کې ننوت او دلته راووت فلما رآه مستقرا او کله چې ولید تخت لره قرارې حاصلونکې په نزد سلیمان باندې قال هذا من فضل ربي ویلي سلیمان سلام دا مهرباني د رب زما ده لیبلوني چې ازمایي ما لره اشکرو چې زه شکریا ادا کوم د الله د نعمتونو ام اکبر که زه ناشکري کوم ومن شکر چا چې د الله د نعمتونو شکر وکړو په انما اشکر نفسه خامخا دا شکریا ادا کوي د پیدې د نفس د ځان دپاره ومن کفر چا چې ناشکري وکړه په ان ربي غني کریم یقینا رب زما بې پروا کریم او مهربان دی سخی دی قال نکروا لها عرشها سلیمان سره ویل بدل کوي دې ته د عرش دا ډیکوریشن بدل کوي رنګ منګې بدل کوي سرخي سپیدې ولا بدله کوي ننظرو موږ ګورو اتهتدي چې دا لار مومي هوښیار د خپل تخت به وپېژني ام تکون من الذین لا یهتدون او که ناشي به دا کسان نه چې هغې هدایت نه مومي فلما جات کله چې راله بلقیس او تخې اوس لګېدلې هلته که نه او رنګ بدل دی قیل هکذا عرشکی استا عرش خو داسې نه و سبا ښار کې چې تا ته راغلی پرېښی دی او جرندې بندې دې ورته اچولی وي داسې خو نه و هم ډېره هوښیاره ده قالت کانه هو یاره لکه وایي چې لکه چې د هغې په شاني کانه هو یعنې داسې نه ویل چې هغه دی ویل لکه چې د هغې په شاني و اوتینا العلم من قبلها او راکړه شوی موږ ته علم مخکې د دینا وکنا مسلمین او موږ مسلمانان یعنې د دې نه مخکې زه مسلمانه شوی ما وصدها بنده کړې وه دې بلقیس لره د منلو د الله نه ما کان تعبد من دون الله هغې چې دې عبادت کو سوا د الله نه انها کانت من قوم کافرین یقینا ودا د یو قوم کافر نه سلیمان علیه السلام د دې د عقل د معلومولو دپاره داسې یو بنګله سازه کړې ده او آی کې لکه د ملاقات دپاره او د هغې مخې ته د اوبو یو ډنډ ساز کړی دی او په هغې شیشه لګولې ده او بیا دې ته ویل راځه دا چې هغه یې لراله دې چپړې مپړې ایستلې نو هغې ورته ویل چې او دا څه کې ته دا خو د اوبو چپله خو د شیشې نه لاندې ده دا خو صرح ممرد من قواریر دی دا یې ورته وښودله چې ته دلته څنګه تیر وتې داسې ته په عبادت د غیر الله کې تیر وتې دقسې ته په عبادت د غیر الله کې تیر وتې قیل له ویل شو دې بلقیس ته ادخل الصرح را دننه شئ ماڼۍ ته فلما رأته حسبته لجتن کله چې ولیدله بلقیس دې ماڼۍ لره لجتن نو دې ته چپه د اوبو ښکاره شوه حسبته ګمان یې وکړو په دې باندې چې دا چپه د اوبو ده وکشفت عن ساقیها او ښکارې کړې خپلو پنډو لره پنسې راوچتې کړې چې په اوبو ورکوزېږم که نه نو چې پنسې زنانه په جامو خفه کېږي ډېرې نو چې دا جامې مې څښا نه شي نو راوچتې کړې پنسې راوچتې کړې
نو دا چې چا طینت خرابي نو هغې پرې کې تفسیرونو کې داسې هم لیکلي دي چې دا سلیمان علیه السلام پرې کاږي چا ورته ویل چې دا خو د ذات پیریان نه دی او دې پنډو باندې ویښته ولاړ دي او پلانې دی ډینګرې دی دا هغه دې ته هغه ګپ شپ وایي نه دغه اصل خبره وه چې دی د دې معلوموله چې ته په عبارت د غیر الله کې داسې تېروتې لکه څنګه چې پرې کمره باندې تېروتې چې دا تا ویل هندوبو چپه ده وه خو چې کوم دی قال انه سلیمان السلام ورته وایي انه صرح ممرد دا خو یو ماڼۍ ده چې په دې شیشې چړاو شوي دي من قواریر قالت ربي ویلی بلقیس ای زما ربا انی ظلمت نفسی ما زیاته کړی یقینا په خپل ځان چې ما د غیر الله عباد کړي واسلمت مع سلیمان ما ایمان راوړی په مرګرتیا د سلیمان کې لله رب العالمین ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا یقینا لګلې ومنګه قبلی د سمود تارور د صالح علیه السلام په دې مضمون چې ان اعبد الله د یو خدای عبادت کوي پیدا هم فریقان ناسا پر قوم دوړل شي یختصمون جګړې واچولي قال یا قومي حضرت صالح ورته وایي ای زما قومه لم تستعجلون بالسیئه ولې په تلوار غواړئ بد حالت لره قبل الحسنة مخکې د حالتنا او ولولا تستغفرون الله ولې تاسو بخښنه نه غواړئ د الله نه لعلکم ترحمون دې لپاره چې رحم در باندې وشي قالوا اطیرنا بک یقینا موږ بد پالي نسو پتا باندې ای صالح او بمن معک او پاک چا باندې چې ستا مرګرتیا ستا په مرګرتیا کې دي قال صالح علیه السلام ورته طائرکم عند الله بدپالی او شومیت ستاسو په نزد الله دی بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو یو قوم یې په فتنه کې چولی شوي یې په اختبار او امتحان کې وکانه په المدینه 9 راحت او په خار دغه حجر کې 9 راحت نه تنډلا 9 راحت معنا دا نه تنډلا وا د بدمعشانو یفسدون فی الارض فساد به برپا کو په ځمکه کې ولا یصلحون او خیر نه لټو اصلاح نه لټولا قالوا ویل دغه نه وانو تقاسموا بالله راضی یو بلته قسمونه ورکړه په الله باندې لنبیتنه چې خامخا شفخونی بکو په دې صالح باندې و اهله د پکورانی باندې په دو او د پکورا والو باندې برشپې ورشو او است به ملکو او په د شپه تور شپه به ایس پته به ونه لګي ثم نقول لولیه بیا به ووایو موږ هغه وا څوک چې دوی واکداران دي او څوک موږ نه تپوس کوي نو هغې ته به موږ ووایو چې ما شهدنا مهلک اهلي نه یو حاضر شوي موږ هغه هلاکت د کور والو د صالح ته و انا لصادقون موږ رښتیا وایو ومکروا مکرا ومکرنا مکرا دوی تدبیر وکړو تدبیر او موږ هم تدبیر وکړو تدبیر وهم لا شرون دوی پوه نه ا تدبیر دی دا وکړو چې دی لاړل او التا په غره کې د هغه جومات دی د هغې نه دی خوا اسمستره دوی پای کې ننوتل او ګاټې ورته ځای ورته ونیو الله رب العزت پای ګټ راوغورځاو هغه نهه واڼه په غار کې دننه مردار پاتې شو او په قوم باندې سباله دلته دغه راغی و مکرو مکرن دوی هم چل کو چل تدبیر او الله وی مکرنا مکرا موږ هم چل کو چل وهم له دوی پوه نه په ځان باندې فانظر کیف کان عاقبت وګورئ څرنګه و خیر انجام کان عاقبت مکرهم څرنګه و خیر انجام د تدبیر د دوی انا دمرناهم وقومهم هلاک موږ دي نه کسان لرا وقومهم اجمعین او قوم د دوی ټول فتلک بیوتهم دکې کورونه دي فتلک بیوتهم خاویه دکې کورونه دي خاویتون بما ظلمو را پریوتی دی په سبب دا چې ظلم کړو ان فی ذلک الآیه یقینا په دې کې یو لویه نښه ده لقوم یعلمون دپاره د قوم پوهېدونکي وانجینا الذین آمنوا خلاص کړو موږ کسان چې ایمان راوړی وکانو یتقون دي یریدونکي د الله نه ولوطا اذ قال لقومه او لوط علیہ السلام کوم وخت چې ویل خپل قوم ته اتاتون الفاحشه ای راځئ تاسو بې حیایۍ ته د بې حیایۍ کار ته وانتم تبصرون او حال دا دی چې تاسو ښه اینئ او ښه پوهیئ اینکم لتاتون الرجال اینکم آیا تاسو یقینا تاسو خامخا راتله کوئ سړو ته شهوتا دپاره د خواهش پوره کولو من دون النساء سوا د زنانو نه بل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو یو قوم ناپوه
فما کان جواب قومی نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام الا ان قالوا مگر دا وینا وا اخرجوا آل لوط من قريتكم وما سیدا کورنۍ د لوط خپل کلینا انهم اناس یتطهرون یقینا دا خلق دې ځان پاک پاک کوي عن ادبار الرجال فانجیناه واهله پس خلاص کو منګ دلرا او کورنۍ د الا امراته مگر خزینه خزه پات شو په عذاب والو کې فقدرناها من الغابرین اندازه کړی دی لره منګه پر استپاتی کیدونکو په عذاب کې وامطرنا علیهم مطرا رو منګ پاګی باندې باران فساء مطر المنذرین پس ډیر سناکارو فساء ناکارو باران دی رول شو وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون قلوا یا پیغمبرا الحمد لله حمد ثنا د الله لرا وسلام علی عباده او سلام ندی په بندگانو د الله هغه کسانو باندې استفا چې الله چون کړي غوړه کړي دي الله خیرونو ای الله ډیر غوړه دی اما یشرکون کنه هغه بوتان او هغه مصنوعي خدایان چې مشرکان دي د الله سره شریکي ان شاء الله سبا له برسی پاره نه به سبق شروع کوو